ففعل وأفعل للتعدية غالبا نحو جلسته، وللتعريض نحو بعته. دين مخي مصنف عليه الرحمن دا ثلاثي مجرد تدریو بابونو دا مطلب چې پاره کې فا کلمه مفتوحه مکسوره او مضمومه وي. نو بیا مضارع کې سره بدلی کې را بدلی نسبت بابونه دي بیا جوړ شو. اعتبار به ماضی لري. دا فعل چې ماضی مفتوح العين ده داري خاصيات ذکر کړ چې د ډېرو معانیو لپاره مستعمليږي. خو باب مغالبه شي کومه ده دا به بنا کولی شي په نسواره باندې چې د هر یو باب نه د مغالبې صيغه اغسته معنا اغسته غواړي نو نقل کې به نسواره ینصرو خلک مراله بیا د هغې متعلقات ذکر کړل هغې کې استثناء راغلي وه هغې ذکر کړه الا باب وعدت وبعت ورميت. درې بابونه مثال او اجوف او ناقص چې دا به په ضربه باندې یعنی چې کله ته د دینه معنا د مغالبې اغستل غواړي نو دغه باب که په هر چا کې راسي ته به نقل کې ضربه باب ته ماضي به بیا مفتوح العين خو مضارع به مکسور العين راشي. او دارنګې فاعله درته ذکر کړو چې ماضي مکسور العين دې کې به علل راځي. علل د علت جمع ده. دې کې به چې کوم دی احزان راځي او داري ازداد نو د علل زید صحت ده علت چا کې نه نو صحیح سالم ده او احزان داري زد چې کوم دی نو فرح او سرور ده. دا باب د سمع باب نه یعنی د ماضي مکسور العين نه مستعمليږي. دې درته وایي چې یو څو ټکي وي چې هغه په ماضي مضموم العين او په ماضي مکسور العين دواړه راځي لکه ادمه او ادمه دواړه مستعمل دي. نو کرومه باندې باب مستعمل دي او په سمع باندې مستعمل دي. ادمه يقدم ادمه يقدم دارنګي سميرا عجفا نو دا په ټولو بابونو په دې دوو بابونو مستعمل دي. اخر کې ټکي بالکسر والضم په کسر او ضم سره. دیم باب ذکر کشي ماضي مضموم العين فاعل لافعال التبايع او دا افعال التبايع دا شمل د فعل طبيعت او فطرت صفت خلقی دا ټول یو شی دي. او دا غي ماته ته تعریف په دوو کتابونو کې وکړو. قوة موجودة في الشيء لا شعور لها بما يستر عنها. او مثال دا غي د پاره حسن او قبح ذکر کړي. چا کې چې حسن موجود دی نو موجود دی پکې هغه کې دا حسن ښکاری دا مسترګي خسته دي دا وګونه خسته دي خو دا خسته وګونه د ځان نه بخبره جوړ کړي. د اختیار پکې شته پکې الله پاک تخلیق نشي کړی. یو سړی کې قبح المنظر دی دا سړی قبیح المنظر دی په ظاهر کې ممکن ست حسن وایو هغه پکې نشته نو دا قبح د ځان کې خپل پیدا کړی د اختیار په دې کې نه شریږي. دې ته فعل طبيعت ویل کېږي. او بیا د هغې متعلقات ذکر کړو د هغې اعتراضات او جوابونه وشو. اوس چې کله د مجردو نه فارغ شو نو په مزیدو کې شروع وکړه. په مزیدو کې اولنی باب افعال دی. باب افعال
دای مقدم که د نورو ټولو مزیدو بابونو نه په دوه وجه یو وجه لفظي ده بله وجه معنوي ده لفظي وجه دا ده چې دا زائد حرف د ده په اول کې راغلی دی زائد حرف چې کومه حمزه ده دا په اول کې راغلی ده ته وایې چې باب استفعال کې چې په اول کې راغلی او باب افتعال کې چې اول کې راغلی المعترض کالأعمى معترض د ړوند زوی دی خیال کې مرالي دې سوچ نه کوي خبرې ته خورا بغي نو دې ته نه ګوري چې الته کو الف راغلی وو خو هغه د معنا د پاره نه د تلفظ د پاره او په دې بعد افعال کې چې کوم الف راغلی حمزه په ابتدا کې راغلی ده نو دا حمزه قطعی ده دا د معنا د پاره ده او د باب افعال چې څومره خاصیتونه جوړ شوي دي نو هغه د دغه حمزه نه جوړ شوي دي د دې وجه نه حمزه په ابتدا کې راوسته هم د تلفظ په اعتبار باندې او هم د معنا نو دا باب د ټولو نه مقدم کو نو وی فرمایل و افعل للتعدیه غالبا باب افعال افعل دا ماضی ذکر کوي مراد کنه چې کوم دی پورا باب افعال دی خو چون کې ماضی د ټولو نه مقدمه ده نو خاصیات په نوم باندې چې ټکی ذکر کوي نو افعل فعل تفعل دا څه باندې ذکر کوي خیال کې برابر شي خبره نو وی فرمایل چې باب افعال دا راځي د پاره د تعدیت غالبا په کثیر مواقعو کې غالبا نه مراد دا نه دی چې احسن چې موږ پښتو کې غالبا لفظ مستعملو غالبا یاره غالبا چې مولانا نه راغلی ځکه چې مړی خراب وه او 2 ورځې چوټي کړې ده او پرونې د جمعې تقریر هم نه دی کړی خبره پوه شوې او مولا پروګرام واغېل هم نه دی تللی تقریر نه لهذا غالبه دا ده نو دا د یقین مقابله کې راځي د غالب سره لاندې پټ یو ټکی دی ځوان غالب سم ځوان غالب دلته هغه معنا نه ده مراد دلته مراد دا ده چې زیات مواقع د باب افعال دادي چې باب افعال به د تعدیت دپاره مستعمل شوي په دې سره احتراز وکړه د دې خبرې نه چې سی به باب افعال او کله کله به هغه متعدی په ځای باندې لازمي مستعمل شوي څه به مستعمل شوي که دلته نه فصول اکبري کې ټکي را روان دی خفه کېږه مه دلته به مونږ هغه وایو چې دلته دي هلته به هغه وایو چې هلته هم دي او بهر نه به پسې څه کرښې مرښې راکاږو خیال کې مراله خبره نو یې فرمایل چې باب افعال دا راځي دپاره د تعدیت په خپله تعدیت د باب تفعیل د مصدر صیغه ده عدى يعدي تعدیتا دا خو دې نږدې مصدر راغی او لرې مصدر دی عدى يعدي تعدیون دی د عدا یعدون ماخوذ دی عدا یعدون ماخوذ دی عدا یعدو عدوان منډې ته وایي عدا یعدو که چې د دې نه عداوت مصدر راشي نو بیا چې کوم دی دشمنۍ ته ویلی کېږي دا چې نقل کې باب تفعیل ته که د ارباب نیوالی خو چې باب تفعیل ته دې نقل که نو عدا یعدي عد و یعدئ تعدیون مصدر به څه راشي تعدیون واو دې راغله واو دې په یې بدل کړه او یې دې په یې کې مدغمه کړه نو تعدیون شو اوس یا ثقیله شوله دې طرف ته دوه یګانې همزه جمع شوې او ضمه په هم راغله مثال په طور کسره به په هم راځي ځکه محل د اعراب دی که نه لهذا ولګېدې هغه یوه یې دې حذف کړله او د هغې په عوض کې دې تا مصدري راوړه نو تعدیتون دې وي تفعیلتون په وزن باندې دا د جمهور مذهب دی او غیر جمهور علما دا خبره کوي چې نه په ناقصو کې به دا وي چې د دې مصدر به د ابتدا نه د تفعیلتون په وزن راځي لکه عدى یعدي نو تعدیتون به د ابتدا نه سمه یسمي
نو تسمیتون موی د ابتدا ده خو غوره قول د جمهور دی مسله پوه شوې باب افعال د تعدیت د پارازی په زیاتو مواقعو کې نحو اجلسته لك اجلسته دا واپس کا نقل کا مجرد تا جلس یجلس جلس د دې هو ضمیر په ځای باندې ځان له اسم ظاهر ذکر کړه معنا ولرته زیات واضح کیږي جلس زیدون جلس زیدون دی وې د جلس زیدون معنا دا چې زید په خپل اختیار باندې کېناست جلس زیدون تا په دباو نه وکړي ستا عمل لره هغه داغه په کېناستلو کې دخل نشته بس جلس زیدون زید کېناست او چې کله دی باب افعال ته نقل کو نو بیا د دې لپاره ما فاعل بل څوک راوباسي او دا غزيت چې په مجردو کې فاعل دی دا به مفعول به وګرځي خبره خیال کې راځي د دې وجنه د تعدیت یو لغوي معنا ده د تعدیت یو چې کوم دینو اصطلاحي معنا ده چې خاصیت د باب افعال دی خاصیت د باب تعدیت ملزم معنا خدا ده د یو ځای نه بل ځای ته وړل ګرځول په معنا د ګرځېدلو باندې د یو حالت نه بل حالت ته بدلېدل دا خو لفظي معنا ده خو دغه لفظي معنا دلته نه ده مراده موږ ته مراده په اصطلاح کې دي ګرځېدل د فاعل د باب افعال دي ګرځېدل د فاعل دا اصل فعل دی د باب افعال نه ګرځېدل د فاعل د اصل فعل دی مفعول د پاره د باب افعال په لفظ کې او مفعول د پاره د جعل په معنا کې دې تعریف ته خیال وکړه بیا به په اسانه پوهیږي ګرځېدل د فاعل د اصل فعل دی مفعول د پاره د باب افعال په لفظ کې او مفعول د پاره د جعل په معنا کې د دې اصل فعل نه مراد مجرد د اصل فعل نه څوک مراد دي مجرد چې د دې مجرد د پاره کوم فاعل دی او دا مجرد کا نقل کړ باب افعال تا نو دا فاعل به اوس د باب افعال د پاره په لفظ کې مفعول به وګرځي په لفظ کې د مفعول به ګرځېدو معنا یې دا ده چې فاعل به بل څوک شي او په ترکیب کې به دغه فاعل چې په مجردو کې وو دا به مفعول واقع شي زه تاسو مثال وایم نو بیا په خبره په اسانه پوه شئ یو صورت او دویم ګرځېدل د پاره د جعل دی په معنا کې د پاره د جعل دی دا ټکی هم یاد وساته ځکه چې دا باب افعال متضمن د معنا د جعل لره باب افعال متضمن د معنا د جعل متضمن څه مطلب یعنی د په تاخ کې معنا د جعل یجعلو پرته ده پدې کې زمنان معنا د چا پرته د جعل یجعلو لکه ځکه ته دلته مثال ویم نو اوس دې بیا واپس پویو ښه اول ما ته مثال وی جلس زیدون دا دې ذکر دا جلس فعل دی او دا کوم فعل دی مجرد اصل فعل ورته وایا مجرد ورته وایا خیال کړه اصل مجرد ته اصل ویل کیږي ها او دا زیدون د جلسه د پاره سره دا فاعل دی اوس ته ولګی دا جلسه نه نقل ک باب افعال ته سبب دی یوشي اجلسه اجلسه کې به ضمیر پټ راواله یا پکې ښکارا راواله یا پکې ښکارا راواله ځان ورته فاعل ک کلمه ته چانه کما خوري اجلستو وایا سوای اجلستو هغه زید چې په مجردو کې فاعل او دغه مجرد ته نقل کړ باب افعال ته دغه زید په اوس مفعول به شي په لفظ کې به د باب افعال د پاره مفعول به شي نو د جلس زیدون نه وجور شي اجلستو زیدن اجلستو زیدن اینا بیا تعریف د سره کا چې ګرځیدل د فاعل د اصل فعل مفعول د پاره د باب افعال په لفظ کې لکه جلس زیدون دا اصل شو او د دې شو باب افعال
اجلست زیدن، نو دا زید الته فاعل اوس د باب افعال د پاره مفعول به وګرځیدل. نو اجلست زیدن دی وی ځکه چې دلته کې د تو ضمیر بارز چې دا فاعل د پاره د اجلس ده د هغه عمل دخلو که په زید کې د کېنولو خیال کې مراله مولا هغه کې ولاړو. نو د دې ځای نه تمام وي چې مولا کېنه اوس زما دا وینا د هغه د پاره کافي وه، نو هغه کېناستو. نو دا اجلاس دی، دا څه دی؟ دا باب افعال ما مستعمل دی، خو که راغی او په خپله کېناست نو دا جلوس دی. دا څه شی دی؟ هغه په خپله باندې کېناستل وکړو او چې ولاړ دی او اخوا دې خوا ګوري، نو زه ورته ووایم مثال په طور چې هلکه کېنه، نو زه ووایم چې اجلستو ډېرانګل. خیال کې مراله ما جانګل کېنه او چې کېنه خیال کې به خبر راشي. نو ګرځېدل د فاعل د اصل فعل دی، مفعول د پاره د باب افعال په لفظ کې او مفعول د پاره د جعل په معنا کې. نو وروستو ټکی درته ما دا وویل چې دا باب افعال متضمن دی معنا د جعل لره، معنا د جعل لره، په دې کې معنا د جعل یجعلو پرته ده. نو د دغې نه که ته نور وضاحت کې او زیات چې کوم دی نو ځان پوهول غواړي، نو بیا به د اجلست زیدن په وویل په ځای وویل جعلت زیدن جالسا، جعلت زیدن وګرځوما زید کېنونکی چې کېنه. مقصد یو دی خو هلته جمله اوږده شوه او دلته جمله لنډه ده، هغه یو تعبیر شو دا بل تعبیر دی، مطلب یو دی معنا یوه ده، خو چونکې په دې باب افعال کې معنا د جعل پرته ده، نو کله کله علما د دې د تعبیر په دې او بیا به دغلته دوه مفعوله غواړي، یو ځکه چې جعل دوه مفعول ته محتاج دی، جعل دوه مفعول ته محتاج دی. جعلت دا اجعل، اجلست دا فعل فاعل شو، او زیدن جالسا دا دوه مفعوله نور شو، لهذا متضمن شو معنا د جعل لره. یو ځل ورته بیا وګوره نو بیا به مخکې ځو چې دا تعدیت چې کوم دی په لغت کې ګرځېدلو ته یا ګرځولو ته وایي، د یو حالت نه بل حالت ته بدلولو ته، لکه څنګه چې مونږ په هر باب متعدي کې معنا کوو چې هغه دا فاعل نه فعل صدور کې او واقع شي کوم دی نو په مفعول باندې. او دلته په باب افعال کې چې خاصیت د باب افعال دی، دا به موږ په دې طریقې سره وایو چې ګرځېدل د فاعل د اصل فعل دی، مفعول د پاره د باب افعال په لفظ کې او مفعول د پاره د جعل په معنا کې. نو چې کله په لفظ کې مفعول د پاره د باب افعال شي، نو د جلسه زیدن نقل کباب افعال ته، نو فاعل به ورته بل راوباسي، او دغه فاعل چې په مجردو کې دی دا به مفعول شي، نو اجلستو زیدن به وویل سر به دې په اخلاص شي. او یا به جعل ته نقل کی، ولې ځکه په دې کې معنا دنده پرته ده چې دا طرف ولټوه، متضمن تضمن په طرف کې یو شی نیولي. نو داسې نه ده چې کریانو دی دا افعله یا دا اجلسه یا دا اکرمه د دې الف نه وروستو طرف دی، او کله د کاف او د ډېرې په منځ کې طرف دی، یعنې په دې کې دا معنا ملحوظ ده. مونږ وایو دا ټکی متضمن دی معنا د جعل ده. مونږ وایو پښتو کې وایو وانته تاسو رانه نه کلاړېږئ، چې نه کلاړېږئ نو خامخا به بیا مونږ دغه ټکي باندې را پیدا کوو ځان له چې هغه ستا اصطلاح ده، یعنې زمونږ اصطلاح سره پښتو ده، زمونږ اصطلاح سره پښتو ده. مونږ ټکی وایو ته ورته لفظ وایي، مونږ ټکی وایو ته ورته لفظ وایي، یعنې شی یو دی، درې شپې دی او شپېته وي. په خبره پوه شوې؟ څه کې خو دا دعا د چا قبوله شوې ده؟ خبره پوه شوې؟ دعا او کنه یاد دعاګانې قبلېږي. ملا ماته وي چې ملا ستا دپاره مې دوه رکعته نفل وکړو، دا دپاره مې ما خدای دې خوشحاله کړه، دا خو ستا دغه نفلو او ستا دغه اخلاص او د دعا برکت الله ښه کړم
ګنې قانون دا دی زما چې کله مرۍ خرابه شي بیا به یو هفته خراب په ایمان د تیموسم دعا کوئ ګنې شیطان یې دی دا نه خرابېږي خو چې خرابه شي نو بس بیا ډاکټر ما ته وایي کور سمله خبرې به نه کوې بانک به نه کوې اقامت به نه کوې مخکې به مونځ نه کوې بس شی وړاندې الله پاک رحم وکړو زر ښه شومه اوس خیمه انشاءالله څه 19-20 فرق کوي نو داسې جنې ما فرق د میا مولا په ایمان کې دي دا خیر دی خاص خبره ده خیال کې راځي متضمن دی معنا ده جعل نو اوس د اجلستو زیدن نه ته تعبیر وکړه د جعل معنا پکې راوله نو داسې ووایه چې جعلتو زیدن جالسا څه په شرنګ کې ورغلې خیر دی لږ لږ موږ دلته وګرو نو هلته به پوره چې کوم دی نو خارخ پکې راشي هغه بل کتاب کې وللتعریض دا دویم خاصیت دی دې ته تعریض وایي تعریض هم د باب تفعیل مصدر دی عرض یعرض تعریض تعریض په لغت کې وړاندې کولو ته ویل کېږي تعریض پیشکشي پښتو کې څه وایي پیشکشي خلک وایي ما ورته تعریض وکړو سړي ته مې تعریض وکړو خو هغه هسې لیو پوه نه شو خیال کې راځي تعریض مطلق یې داسې وړاندې کولو ته هم ویل کېږي لکه کتاب زه تا ته مخې ته داسې کړم نو دې دا مطلب ده چې دا کتاب واله دې ته تعریض په لغت کې ویل کېږي او په اصطلاح کې وړل د فاعل د باب افعال دي مفعول خپل لره متضمنه د اصل خپل ته یا د پاره د مشتق منه د اصل فعل معنا ته کوم یریږم دا مثال درته وایم نو د مثال سره خبره لږه واضح شي دې مثال لیکل نه هو اباع یبيع اتباعا دا څه شی دی باب افعال دی باب افعال دی او اباعت دا توبه کې فاعل دی ضمیر دی کنه او دا هو دا مفعول به دی د دې هو مفعول په ځای باندې اسم ظاهر کې دلګول دی چې څه په خبره زیات په اسانه باندې پوه شي ابعت الكتابه او کوي چې ابعت الكتاب خو ځنه خاصو نو ابعت الحمار خاص ابعت الكتابه نو ماته ته معنا دا وکړه چې وړاندې کول د فاعل د باب افعال دي مشتق منه مفعول خپل لره د بار د مشتق منه د اصل فعل یا مشتق منه د اصل فعل ته وړاندې کول پیش کول د فاعل د باب افعال دي مفعول خپل لره د بار د مشتق منه د اصل فعل د بار د مشتق منه د اصل فعل لك ابعته اباع يبيع اباعه اباع يبيع اباعه دا تو فاعل شو او دا هو الكتاب دا ابعد الكتاب هو مشتق منه دا اصل فعل بيع على مشتق منه دا اصل فعل بيع على ذکر چې مجرد د باع يبيع دي مجرد باع يبيع دي نو بيع ته مصدر راځي کنه نو دا ابعد الكتاب معنا وو کې داغنه په تعبیر کې عرضت الكتاب للبيع عرضت الكتاب للبيع ورته کتاب ته کله د مثال وضاحت کوم نو دا معنا وتا ستاسو ذهن کې په خپل باندې راځي مطلب باندې پوښوي چې دا اوس کته دا تاسو څنګه نه کومه کنه نو ته به چې دا بسنګ چې نیمه پکې ډېرې که کم وای پکې پیکه وای که ترخه وای خوند به یې څنګه وي مطلب پوه شوې خو چې زه تا ته په پیالې کې یو ګوټ واچوم ډېرې نه او هغه ته اوس کې نو ته به وایې چې لرشه مرداره دا چېرته چې ده دا خو د شربت قرړه جوړ کړی دی خیال کې م راځي نو چې کله زه تا ته د مثال وضاحت وکړم ستا ذهن کې به چې کوم دی نو خبره راشي چې وړاندې کول د فاعل د باب افعال دي مفعول خپل لره
مشتق منه د اصل فعل تا یو معنا یا مشتق د پاره د مشتق منه د اصل فعل لکه ته وې ابعت الكتاب اول به په دې کې مجرد معلوم کې په دې کې به کوم نه نو ته بل افعال معلوم کې او په دې کې به ته دا اصل فعل د مجرد هغه مفعول به معلومه کې هغه معلومه کې چې معلومه کړه نو دا اباع یبیو مجرد باع یبیو نه بیعون ته مصدر راغلی نه دا مشتق منه دا اصل فعل ده مشتق منه دی وتوی معنا مصدری دی وتوی مصدر دی وتوی دا بیا قدرې شنه شپېدلی خیال کړه نو کله منبر کله اصل وایو کله مشتق منه دا اصل کله اصل فعل وایو کله مجرد وایو خیال کړه نو مثلا چې ته په معنا کې خطا شي چې دلته کوئی اصل ویلې دی اول ته کوئی چې کومه اصل نه دی ویلې الته کوئی مجرد ویلي نو مجرد او اصل یو شی دی ښه دا رنګ مشتق منه ماده معنا مصدری دا یو شی ده اوس دا ملاولګي د اباعته تعبیر وو کې چې عرست الكتاب للبيع یا عرست الكتاب الى البيع عرست الكتاب دفارة نو للبيع هوايا مشتق منه دا اصل فعل تا نو عرست الكتاب الى البيع خیال کی مرالا کتاب میں بیع تا پیش کو کتاب میں دفارة دا بیع پیش کو نو یو مطلبی جوڑی گی خو علماء دا غزوه معناګانې کړي د دې لپاره چې اسانتیا او سهولت چې کوم نه طالب علم تراشي لکه زه ویم ملکه زدا کتاب خرڅو نو دا د څه هم ویل شي چې زه ویم چې عرست الكتاب للبيع او دا ویل شي چې عرست الكتاب الى البيع بیع ته چې کوم دی وړاندې مطلب باندې پوه شئ دا دویم خاصیت د باب افعال شو تعریض ولسيرورته ذاكذا نحو اغض البعير اغض البعير سيرورت دریم خاصیت د باب افعال ده سيرورت دریم خاصیت د باب افعال ده لفظی معنی دا ګرځیدل سيرورت یعنی د یو حالت نه بل حالت ته بدلیدل دلته مونږه معنا کو لسيرورته ذاكذا ګرځیدل د فاعل د اصل فعل دی صاحب د مشتق منه ګرځیدل د فاعل د باب افعال دی صاحب د مشتق منه د اصل فعل ګرځیدل د فاعل د باب افعال دی صاحب د مشتق منه د اصل فعل دا آسان خاصیت ده لکه مثال ذکر کړي اغض البعير اغض البعير بعير خو پیژنئ کنه وختوي لګي اغض يغض باب افعال ده اغض يغض اغضاض دا دې چې کوم دی با مصدر راغلی دی او د دې مجرد غض يغض غده په پښتو کې موږ غوټه کوي څه د انسان په دې بدن کې کله ځای په ځای سوغوټي وشي کلاکا تاسو خیال کړئ د باندې سړی په دې تن سټ باندې څدونه ونه غوټي دنه بدن کې غوټي او د لوی اختر په ورځ باندې ساروي حلال کې دالو په واخه کې ځای په ځای غوټي دا ته حدود وایي او دا رنګ چې کوم دې په دې جګر کې او په دې پړپوس کې په پړو کې پاره کې غوټي دا ته ګوند ویلې کیږي او ظاهر چې په دې بدن کې د ساروي د کېناستو باسېدو سره په دې سنګونانو کې په دې لاسونو په دې څنګهلو کې غوټي کلاکي وشي چې دا نزاکت ختم شي نو دا ته غوند ویلې کیږي دا څه ویلې کیږي دا اوخ چې کله وړو کې نو خلک په بار نه وي اسی کېنی په اسی خو چې دا کله د دې سنګونانو دا سرونه کلک شي او مضبوط شي نو بیا خلک وي اغض البعير اي سوار البعير ذا غدتين سوار البعير ذا غدتين دا اوخ چې کوم دی د غدې صاحب او مالک وګرځي یعنی دې د بار وړلو قابل اول چونګیو
اوخ چې کله وړوکی بچی دی نو هغې ته څه ویلی کېږي جونګې ورته ولې وایي دی دا د وړلو د بار قابل نه دی چې کله غوټې په بدن کې وشوې یوه غوټې په دې سینه کې کېږي چې ته اوخ هم په خوب کې لیدلی دی یو غوټې په کوم ځای کېږي بلکل په دې سینه کې کېږي کله چې دی پاسي نو اول د دې سینې دې غوټه باندې زور راوړي بیا په دې مخکې زلفونانو باندې او بیا په وروستو خیال کې مراله نو دغې ته غده ویلی کېږي اوس ما تا ته معنا دا وکړه چې ګرځېدل د فاعل د باب افعال دي صاحب د مشتق منه د اصل فعل ګرځېدل د فاعل د باب افعال دي صاحب د مشتق منه د اصل فعل اوس مثال دی دوی نحو اغد البعیر دا البعیر د اغد لپاره فاعل دی او دا اغد باب افعال دی او دا اغد مجرد غد یغد غدتن دی غد یغد غدتن دی نو دا فاعل چې کوم د باب افعال دی د صاحب د غدی او ګرځید تعبیر به وکي سوار البعید ذا غدتن سوار البعیر ذا غدتن یعنی اوخ دونه مضبوط او کلک شو چې د بار وړلو قابل شو خپو زنګونانو کې چې کوم دی غوټې پیدا شوې خبره پوه شوې خو دا غوټې که په غوښه کې راغلې جګر کې راغلې یا په پیپړو کې راغلې نو دا بیا استعمالول د دې ناجایز دي ښه استعمالول ناجایز دي تاله به د فقې په کتابونو کې راشي یو څو څیزونه دي شپږ یا اووه په حیوان کې چې د هغې استعمال ممنوع دی بعضې حرام دي او بعضې مکروه دي بعضې حرام دي بعضې مکروه دي په مطلب پوه شوې نو یو تریخی دی تریخی حرام دی او غزار دي هله چې افلال به وکړي او دغه رنګې دا غدې دي مثانه ده د لوی وړو بولو اندام دی خصیتین دي خصیتین د نر سروي دا مکروه دي د جمهورو فقهاو په حیث باندې او بعض عالمان وایي خیر دی په پنجاب کې ټول خلک خوري پنجاب کې ټول خلک خوري کپورې تازه کپورې وایي هګۍ یا د چیري دا خلک خوري او زمونږ د مودیان هم بعضې وایي خیر خیر دی خو زه یم نه خیر دی دویم خبره پوه شي نو دا نه خوړل پکار ورانې پاړې کې نشته انډې د چرګې خوړه که نه د چرګې انډې خوړه که نه اوس د وایي په انډو باندې څه کوي حرامي شی خبره باندې پوه شوې او یو حرامې مغز پېژنې سپینل کارډ ورته ویلی کېږي څه ورته وایي د دې ریړ کې هډ دي د دې دنواله د اخري سره پورې دې ته ریړ کې هډ دی وایي د دې په دې منځ کې یو نله ده نلې دی نلې هغې ته زمونږ د عربیت په اصطلاح کې ورته حرامې مغز وایي ډاکټرانو ته سپینل کارډ وایي که دغه کټ شو که نه که دغه سپینل کارډ کټ شو بس بیا د هغې علاج نشته ملا او په کټ کې پروت دي او د نیمې نه به ښکته مړي داسې خپو کې دی خپو کې به کوم دی نو طاقت نه وي به هر حال غده دغې ته ویلی کېږي څه په شرنګ کې ورلې اغد البعیرو ومنه احسد الزرع بعضې د دغې خاصیاتو د باب افعال نه حیلونت دی ځنه دې خاصیت نوم نه دی لیکلی اشاره دې ته ده چې دا کم اوس پکې راځي اشاره څه ته چې دا پکې کم مستعملېږي خو خیر دی ته ولې نوم کېږده هلته بل کتاب کې تا نه ټکې را روان دی حیلونت حان یحین حیلونتن د یو وخت راتلل خبره پوه شي د یو وخت راتلل د یو کار دپاره یو وخت مقرري
هغه وخت راشي نو هغه ته حینونت ویل کیږي. په دې خبره به پوښتنه وکړه چې کنه نه کړه. ها اوس د دې مونږه لغوي اصطلاحي معنا واضحه د وخت راتلل او په اصطلاح کې چې کوم دی دا معنا ده راتلل د یو وخت دی چې واقع شي په فاعل د باب افعال باندې مشتق منه د اصل فعل. راتلل د یو وخت دی په فاعل د باب افعال باندې چې واقع شي په هغه باندې مشتق منه د اصل فعل. لکه مثال دې ذکر کوي احسد الزرع. احسد يحسد احساد باب افعال دی. څه شي دی؟ چې زمان کاته خرابوي او ستاسو کاته خراب شي نو خامخا به شي خرابي. دا څه وګورئ چې تاسو خو راته بیدار کې نه کړئ. مطلب پوه شئ. احسد يحسد باب افعال دی احسان. او حسد يحسد یا حسد يحسد ضرب نصوره باندې باب قیاس دی. حسواد دا دې نه مصدر نه لري. دا دې مصدر نه لري. اوس د احسد الزرع د پاره فاعل الزرع دی. زرع فصل ته ویل کیږي. غنم جوار وغیرہ دې فصل ته ویل کیږي. او دې وخت کې اتفاقیات دي. احسد الزرع په دې فاعل باندې یو وخت راغی چې مشتق منه د اصل فعل په د باندې واقع شوله او د مشتق منه د اصل فعل هغه حسوان دی. نو ته به ووایې حان وقت حصاد الزرع یا حان وقت حصاد الزرع. یو وخت راغی چې مشتق منه د اصل فعل په چا باندې واقع شو؟ په فاعل د باب افعال باندې. غنم پاخه شو او خلق لو. حصاد موږ پښتو کې څه وایو؟ لو ورته وایو. لو غاځي چې نور راوالي. اوس لور یو شی دی دلته په غیب ایمان راوړی. ښه لور یو شی دی. زموږ په دیاتیانو کې یو سړی و هغه لور موندلی. نو په جومات کې په سپیکر اعلان وکړ ما یو شی موندلی که چا یې راته نښه وښودله ښه ده زه به ځان له شوتله لیبم. نو به ځان له شوتله لیبم. نښه یې ونه ویله که نه. نښه یې ورو چاته ښکاره نه کړله. سړی مړ دی اوس. دا بیا خو نه به زه ویې نه پېژنې. ګورې پېژندې ستا نږدې نه شي. که د تپوس دې وکړم بیا به وبې خو ګورې وایه مه چاته. تاسو خیال ته راغله خبره. نو یو وخت راغی چې په دې غنمو باندې حصواد واقع شو. حصواد ستا عمل دی. دا لور ترې راواغست غنم به په موټي کې نیسي او د دې موټي نه لاندې به چې کوم دی نو لور داسې راکاږي. نو دې ته څه ویلی کېږي؟ لو ورته ویلی کېږي. غنم ریبل. غنم ریبل اوس که ریبل هم نه پېژنې اوس کار دې بورجۍ راواچوه ځکه چې دا اسان ټکي دي. نو ما تا ته وایي حینونت خاصیت دی. په لغت کې راتللو ته ویلی کېږي. د وخت راتللو ته. او په اصطلاح کې راتلل د یو وخت دی چې واقع شي په فاعل د باب افعال باندې مشتق منه د اصل فعل. لکه احسن الزرع حان وقت حصاد الزرع یا حان وقت يقع عليه حصاد الزرع. حصاد فهغه باندې هغه لو واقع شخص ولوجوده على صفه او بل خاصیت ذکر گئی. دی خاصیت د وجدان ویل کی. ولی وجودی د دې لفظي معنا وکا او راضی به د باب افعال د پاره د وجود د اعلی صفتین په یو خاص صفت باندې موصوف. په یو خاص صفت باندې موصوف. نو موږ به معنا د دې خاصیت داسې کوو چې دې خاصیت ته ویل کېږي وجدان. وجد یجد وجودا ووجدان. وجدان دا خاصیت شو. د دې خاصیت نوم شو او معنی دا ده
په لغت کې وجود او وجدان مندلو ته ویل کیږي. وجدان څه ته وایي؟ مندلو ته ویل کیږي، موجودېدلو ته ویل کیږي. لفظي معنا په پښتو کې موږ دغه ټکي استعمالوو کنه، او په اصطلاح کې به معنا دا کوي چې مندل د فاعل د باب افعال دي، مفعول خپل موصوف په مشتق منه د اصل فعل باندې. مندل د فاعل د باب افعال دي، مفعول خپل موصوف په مشتق منه د اصل فعل باندې. باب افعال د ذکر کړي و سره د مفعول به ذکر کړي را. نو د فاعل دا مفعول چې کوم دی په داسې حالت کې پیدا کړی دی، موندلی دی چې هغه موصوف دی په مشتق منه د اصل فعل باندې. لکه دې استاد ته مثال ذکر کوم، نحو احمدته وابخلته. احمدته، احمد يحمل احماد، احمد يحمل احماد باب افعال دی، دا توي فاعل دی، او دا هوی مفعول به دا، او مشتق منه د اصل فعل حمد دی. څه شي دی؟ حمد دی. نو تا داسې معنا وکړه اوس چې مندل د فاعل د باب افعال دي، مفعول خپل لره موصوف په مشتق منه د اصل فعل باندې. نو د احمدته تعبیر کا وجدته ذا حمد، وجدته صاحب، یعنی موصوف په مشتق منه د اصل فعل دی. نو کته بیا د دې نور وضاحت کول غواړي، بیا به داسې وي چې وجدته حامدا یا وجدته محمودا، مقام ته وګوري چې را صاحب دین نسب څوک مراد دی. صاحب حمد دی مراد دی دا چې د حمد کوونکی دی، کنه صاحب حمد دی مراد دی دا چې د حمد خلق کوي. دواړه معناګانې. اوس ته وایي دا به څنګه اخلم؟ دا به ما ته څه بدلېږي چې دلته کې حامد مراد دی که محمود دی مراد دی؟ نو یلاله عبارت به ګورې که نه. دلته خو تا ته یو مثال ویلی دی، دا دی خیر. اوس که ته وایې زه په دغې نه پوهېږم، نو راشه په دې بله معنا خو پوهېږي. بل مثال ذکر کړی وابخلته. ابخل يبخل ابخال باب افعال دی، توي فاعل دی، هوی مفعول به ده، مشتق منه د اصل فعل بخل يبخل، يبخل بخل يبخل. مصدر کې سره راغلی دی مشتق منه بخلا، بخلا. نو اوس دلته فاعل لګېدلی او مفعول موصوف او مشتق منه د اصل فعل مندلی دی. نو دا ابخلته تعبیر به وکړي وجدته ذا بخل، وجدته ذا بخل. نو د دې تعبیر بیا وکړه د وضاحت دپاره وجدته بخیلا، وجدته بخیلا کاڼی دی. وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، خو د ده نه څاڅکې نه جوړېږي. په جیبې لړم ناست دی. په خبره پوه شوې؟ نیټانګوان راوړم، خیال ته به دې خبر راشي. اوس خو به پوه شوې که نه چې د ابخلته تعبیر څه شي؟ وجدته بخیلا، وجدته بخیلا. ما ورته ډېر ځان وړاندې راوړاندې کړي چې بازار کې وسط وکړي چې ملا راځه چای وڅښه، واخوار شوي چې کوم دی ځان نه غرضه کوي استعلان. نو خو بخیل دغې ته ویلی کېږي. خیال کې راغله. خاجي وللسلب، بل خاصیت سلب دی، بل خاصیت سلب. سلب یسلبو، سلبا په معنا د منفي کولو باندې، په معنا د لر کولو باندې، زایله کولو باندې. هر معنا چې دې وکړه یو مقصد به راځي. ښه سلب. نحو اشکیته، مثال ذکر کی اشکیته. موږ به پښتو کې معنا کوو زایله کول د فاعل د باب افعال دي، د مفعول خپلنا مشتق منه د اصل فعل. زایله کول، لر کول، سلب کول. سلب خو نبي ته ویل کېږي، پوهېږې که زایله کول د فاعل د باب افعال دي، د مفعول خپلنا مشتق منه د اصل فعل. نحو اشکیته، اشکیته دا باب افعال دی. اشکا یشکی اشکاء، تو به فاعل دی، هو مفعول به دی، او مشتق منه د اصل فعل. شکا یشکو شکوا، شکایتون، شکوا هم راغلی دی فعلا په وزن باندې، او شکایتون دا کې هم مصدر راغلی دی. نو دا اشکیته اوس تعبیر راوباسه، ای ازلت عنه الشکایت، ازلت
عنه الشکایت خبره باندې پوه شوې یو سړي چاته خپل مشر ته شکایت وکړه چا په سر باندې چې بای دا مولاله ما نه کله پیل پټي او کله را نه کافي پټي بیا راځي خو ما دې لیکلو نه وباسي دا تا خپل مشر ته وي استاد ته وي د مدرسې محتمم صاحب ناظم صاحب ته وي نو هغه طالب راو ته چې کله چل ولیکي یعنی چې ټوکې مو سره کوي بیا مکه ولسی تعلیم د کار واسي ازلت عنه الشکایت ناظم صاحب بس وي ازلت عنه د شکایت می دفع کړ ختم می کړ سپشان کې ورالي ګران نه دی هو اسی څنګه دی وبمعنى فعل وبمعنى دایبل خاصیت دی دې خاصیت ته موافقت ویل کی خاصیت نوم سره موافقت ورته ویل کی په معنا د مجرد ورته بعد افعال په معنا د مجرد ورته نفقلته واقل قال يقال قيل باندې باب قياس دی د بیع ختمول بیع یو سړی ته کتاب ورکو خاص دی کوي لکه سات بس دومانه شوي نو بیع علی خلق وی اقاله می وکړه دا به تعالی د بویو په کتابونو کې راشي کنز خیر کې براشي هدايه خیر کې براشي خبره پوه شئ او دقه چې باب افعال ته نقل کی اقال یقیل اقاله باندې یو د دوه اړه د مجرد د مزید یو معنا نو د دې معنا باندې چې مستعملین د باب افعال دي په معنا د مجرد باندې مستعملین د باب افعال دي په معنا د مجرد دا کوم خاصیات چې د مخ یو وي د خاصیتونو کې په کې یو خاصیت هم نه راغلي صرف د مجرد او خپل معنا دی او د دې یو خاصیت بلم دی وقد يلزمو کله دا باب لازمي مستعملي کله باب دا به ان شاء الله په علم الصيغات فصول اکبر می کتاب دی هغه کې براشي کله کله با لازمي مستعملي وفاعل للتكسير غالبا باب التفعيل دا مستعمليږي د مبالغه لپاره للتكسير تكسير څه دی مبالغه غالبا فزيات مواقع ہوتی تکسیر معنا مبالغه شو چې د دې په معنا کې ما مبالغه پرته او غالبا وي د نور خاصیاتو په مقابله کې ودامه خاصیت د باب تفعیل کثیر او زیات دي ښا نحو غلقت وقطعت وجولت وطوفت وموت المال سو مثال ذکر کړی دا درې مثال ذکر کړی درې دا اول دو مثال غلقت وقطعت دا یو مثال دی خیال کې مراد جولت وطوفت دا دویم مثال دی او موت المال دا دریم مثال دی اسی پشمار کې پنځه دي خو په حقیقت کې ځکه چې یو د پاره دوه مثال راوړي ښا نو د دې معنا وکړه تفسیر خو مطلق زیاتوالی ته ویل کېږي تفسیر څه ویل کېږي زیاتوالی ته ویل کېږي نو د دې یو مثال ذکر کړی دی غلقت وقطعت زیادت کول د فاعل د باب تفعیل دی په مشتق منه د اصل فعل کې زیادت کول د فاعل د باب تفعیل دی په مشتق منه د اصل فعل کې لکه د معنا کې دې لږ فرق دی چې دا زیادت د باب افعال دی خو په مشتق منه د اصل فعل کې د څه دی چې دا مشتق منه د اصل فعل دی په افراد د مفعول کې په طریقې د کثرت سره موجوده کړی ده چې زیات واضحه معنا کې نه بیا بداسي کې چې زیادت کول د فاعل د باب افعال دی د مشتق منه د اصل فعل په افراد د فاعل زیادت کول د فاعل د باب تفعیل دی د مشتق منه د اصل فعل په افراد د فاعل کې لکه زه تاسو د هغه مثال کې وضاحت کوم د تعریف در بیا کوم غلقت وقطعت دغه مفعول به راوباسي دغه شی نه د لیکلي الکه خو ویلي کنه مونږ خو لکیر کې فقیر یو غلقت الباب
څه شي او د قطعت د فارم مفعول به له باسا د سی وایا قطعت الثياب مثال پتاو قطعت الثياب غلقت الباب غلق يغلق تغليق دا باب تفعيل دی توي فاعل دی او الباب مفعول به دی مشتق منه د اصل فعل غلق دی غلق يغلق غلق يغلق غلقا غلقا چې کوم دی د دروازې بندولو ته ویل کېږي دروازې بندولو ته ویل کېږي نو د غلقت الباب معنا به اوس د تعریف په مطابقت او مناسبت داسې وکړي چې بالغت فی قطع الباب بالغت فی قطع الباب ما مبالغه وکړه په بندولو د دروازې کې ان دروازه به سار بند کړې و اوس کته چې هغه د دروازې بندول دا خو مشکل غوندې کار دی نو ته به وې چې غلقت الجوال تو غلقت الجوال سان چې می بند کو نو ما خامہ پورې بندو ځکه چې بیا خلکو تنګول ما او کار دغه دې نه خراب اوس خو دې نه کنه اوس خو به وې شو کنه مطلب باندې پوښي دغه چې مولا ما خام ټلیفون وکړ وی مولا د سره راځي مې ته سو پیری ټلیفون وکړ چې دا ژوند دې کمړ دې خو هغه شګنی کار نه کو ما هغه کو باندې کړ ما باندې پوښي ځکه چې د دې ځای کار خراب چې دې ځای خراب نو خامخا ما مولا باندې خبره پوښي غلقت الباب یا مې بلان پس دروازه بند کړو دا بیمباران پیژنې کنه بیمباران پوښي دا غټ سری دا کټا سری دا غټ خېټي دوی چې کوم ده په دې کما کې دنه ناس نو هغه نوکر ته ویل چې دا تعالی په ما پسې د بار نه و تعالی را پسې دا دا چې ستورشي یاره د بیمار صاحب سره وکړ دی د خدای دی بي خو مرسي دل مران او یاره څه اكو پته نه دی ته وای تعالی وای تعالی یوې کمرې له اسلام آباد خوته بلې له پیښوري خوته بلې له کوم ځای لاهوري خوته چې څوک راشي دغه په پیښور کې کوم ځای کې پیښور کې چې پیښور کې نو باندې بل دروازه ورننه وځي په مېز کې خو دروازه یې کنه نه هغه تکي اسلام آباد ته راشي نو یره چې پیښور کې اوس په دې سات اسلام آباد ته په دې سات اسلام آباد ته خبره باندې پوښي یا وی لاهور ته لاړ زموږ په دې بنیانو کې یو ممبر هغه اوس اسړی ور پسې روان دی دې مخکې روان دی ولا کوم ځای کې یره چې زه خو لاهور ته روان یم اوس اني لا هغه کې مخکې روان دی ور پسې ته روان په خبر پسې کټریټ ورننه وته دې پسې ورننه وته مولا خدای دې لا کته کوي چې مستقیم صحابه ته روان ته دته لا ته راځي په خبر چې کټریټ ته راځي یا زړې خان صح خراب ته کومه خمو نه ځامن تاسو وایي خیال کوي چې د سیمې منبران درنه چرته جوړ شي غلقت الباب وایي بالغت فی غلق الباب کته باندې نه پويږي نو په دې خو پويږي چې قطعت الثياب زیادت کول د فاعل د باب تفعیل دی د مشتق منه د اصل فعل په افراد د مفعول کې نو قطعت الثياب تعبیر به وکي بالغت فی قطع الثياب بالغت فی قطع الثياب ما مبالغه وکړه فقط کولو د کپړو کې کپڑا مې وښنول ټوکلي ټوکلي وکړه معنا باندې پوښي دویم مثال ذکر کړی جولت وتوفت د دې معنا موږ دا شکو چې زیادت کول د مشتق منه د اصل فعل دی زیادت کول په مشتق منه د اصل فعل دی د چا زیادت څوک کوي فاعل
زیادت کول د فاعل د باب تفعیل دي په مشتق منه د اصل فعل کې دلته مفعول نشته دلته مفعول نشته زیادت کول د فاعل د مشتق د باب تفعیل زیادت کول د فاعل د باب تفعیل دي په مشتق منه د اصل فعل کې لکه جولت طوفت یو مثال جولت دی بل مثال طوفت دی جول يجول التجويل باب تفعيل ده توي فاعل ده او مشتق منه ده اصل فعل جولان ده جولان پکې هم راځي جولان خبر او جولان دا پکې هم مستعمل شوی دی جولان چکر ته لکه چهل قدمی چې موږ څه وایو په یو محدود ځای کې چکر لګولو ته جولان ویل کېږي جال یجولو جولان انت راغلی مطلقی ګرځېدو ته ویل کېږي خو یو معنا وي چې تقرر شوی یو معنا چې عام استعمال موږ جولان د چکر لګولو ته ویل وایو او نور د جول یو جول تجویز باب تحویل شو یا جال یجول جولان شو نو دا مطلق د دې روان شو شابه غړي پوری پیاده زی ته چکر دی خیال کې مرادي او دا جوال د دقیق نه دی جوال موږ یو د موبایل وایو موبایل د انګریزي لفظ دی او جوال د عربي لفظ دی جوال څه على عربي لفظ دی نو دا جولت معنا ولا شي بالغت فی الجولان بالغت فی الجولان وګت چکر مې ولګاو یا کله دغه باندې نه پوهیږي نو تو وقت وایا مشتق منه د اصل فعل طواف دی او طواف د کوم ځای کېږي د بیت الله شریف د بل ځای کو نه کېږي خبره کولی شي نو ته به ووایې چې طوفت بالغت فی الطواف بالغت فی الطواف په طواف کې مې مبالغه وکړله په طواف کې مې مبالغه وکړله هغه یو سړی راغی ما ته وی چې مولا تاسو طواف وکړو یاره مې ما ته پته نشته خو به مې کړم وایي ما خو شل طواف وکړو څو هلکه تا د پیري زوی دی په هلیکاپټر کې ګرځېده که په کرامت باندې دا شل طوافونه د سهار نه تر غرمې پورې ماسپښین د مانځه پورې دا خو د عقل د نه منلو خبره نو ما ورته ویل چې دا تا څنګه و ویې څنګه مې وکړه خو کعبې نه بغیر چاپېره تاوېدم نو ما چې څو ځل به تاو شو ویې څو ځل پکې نه و خو چې په مخه تاوېدم د شل پېرې تاو شو مې دا یو دم نه دی کړی ځکه چې امتنان وکړو نیت خوران شو کنه طریقه خرابه شوله په مطلب باندې پوه شوې اوس ته د مازدیګر په مانځه باندې ودرېدې وه او دس ته نه دی کړی او یو نیت مې وکړ زه د اخلاص او 15 رکعاته د مازدیګر لمونځ کوم سمع الله لمن حمده خیال کې مراله نو اوس به وشي هسې ځان ستړی کړه الحمد کلهو دې پکې وي ښکته پورته شو 15 پیرې ښکته پورته شوې نو 15 پیرې ښکته پورته شه که نه نه د مازدیګر لمونځ شو نه د ماسپښین شو یو هم پکې ونه شو هسې څنګه شو نو ته نه ما بیا پوهېږي چې خدای دې په څښا لیټۍ موړ کړه څونه لکونه روپۍ دې لګولي دي چې څوک د دې د وطن نه لاړ شي نو خلک به ښارونه درواچي چې حاجي صاحب راغی څه شی راغی حاجي صاحب ما حاجي صاحب ته نه جوړېږي ګورې څه به نه جوړېږي حج یحج نو ماخوذ دی چې ته اور به بلې خیرات به دې کړي حاجي چې خیرات کوي نو ما یې دغه به نه جوړ شي خو حاجي صاحب درنه نه جوړېږي د کعبې په بزرګۍ کې هېڅ شک نشته ولې خر به حاجي نه شي په طواف د بیت الله او سل ذلک خو کله کعبې نه طوافونه خو خر د مسیحا به د حاجیانو قالین نه شي وګوره ورته په مطلب باندې پوه شوې نو په دې خبره پوه شوې که پوه نه شوې طوفتو نو وپېرې چې د تاو شي نو هله به یو طواف وپېرې نو بیا دا خو تا چې کوم دی نو چې ټاکۍ کم چې کوم دی درې طوافه کړي یم کوزه دوه به یې حساب ځکه چې یو چې ټاکۍ یم پکې کمې نو شیوان دی که نو دا خلکو جهالت ناپوهتیا علماو سره نه کېناستل د علماو مجلس ته تښتېدل نو نه مونځ او نه روژه شوله د غریبانانو او روژه روانه ده که خیر اوس به موږ ته د غټې کنځلي کېږي غټې کنځلي ما ته پرون چې یو کس وي کیلې وکړه ما یې ښه کوي چې کوي
د نازامن دي. نو هغه ما وی خفه کېږم اول خو چې تارامیانو نیکي کړې نه که سې کړې نو هغې موږ له راولېږله زما وس نه کېږي نې روجما دی به مې وللېږلې ارامیان ډېر دي او زه یو یم خیال کې م راځي او دغه دی دا موږ که خو ټول ګناهګار نو زموږ دا ګناهونه به ټوله ګویدل دي منې نه دي خبره باندې پوه شوې مې ما ابو حنیفه نه یم په ایمان کې دراهم او دنانیر مې ورته لېږل خفه خو نه راځي خفه نه په دې مثال پوه شوې په معنا باندې زیادت کول د فاعل د باب تفعیل دي د مشتق منه په مشتق منه د اصل فعل کې لکه طوفت ای بالغت فی الطواف ډېر زیات طوافونه مې وکړه ډېر زیات طوافونه مې وکړه دا کله کله خدای پاک توفیق انسان ته ورکوي ما سره یو ملګری و په 2009 خبره ته کوم او د جولای میاشت وه سخته سخته ګرمي وه دلته ګرمي نو هلته خو بیا سمه د مزو ګرمي که نه دا خلک چې دا غرمه به شو نو ټول خلک به وتښتېدل او دا عرب خو ډېر نازک دي خو به خود وتښتېدل نو ما به هغه ملا ته وې میټان ټینګ کړه روپۍ هم لګولي د خدای بنده څه کول غواړي د لږ غوندې وخت دی لږ وخت دی د شمار اتیش نهیش ورځې دي بیا چې کوم دی موقع ګورې نشته نو دا موقع ده او کار اسان شوی دی بس زمزم به مو ورته یو 30 ګیلاسه وڅښل او ټوپۍ هغه ته په پټکۍ مټکۍ به درکړي ټوپۍ به چې کوم دی په زمزم کې سمه خوشته کړه او بیا به مو په سر کړه د هغې هغه اوبه به راباندې سرابېدې او طواف به مو شروع کړو نو مزه دا وه چې خلک خو به تللی و که نه خلک به تللی و لږ د کعبې مبارکې سره به نږدې ته وینو 10-12 منټه کې به طواف کېده 10-12 منټه کې پوه شوې داسې په اسانه باندې خو لږ به ګرمۍ ته ځان ټینګېد لږ به ګرمۍ ته خو چې کله به د مقام ابراهیم ته را مخامخ شي د حتویم طرف ته راځي دغلته به یوه یخه هوا در باندې راشي الله دې ورته بار بار سره زما بوځه ځان ته دعا نه کوې زه خو درته کوم که نه خدای دې ته سره دې ټیم موړ کړه وموت المال دا هم د مغاهله د تکثیر د غلبې چې کوم دی یو قسم دی هغه دا دی چې زیادت کول د فاعل زیادت څه شی دی زیادت د فاعل دی په افرادو د مفعول کې زیادت د فاعل باب تفعیل دی په افرادو د مفعول کې لکه موت المال د مال نه مراد دلته حیوانات څاروي ډنګر پېژنې که او موت باب تفعیل دی مشتق منه د دې چې کوم دی موت دی نو د موت المال معنا وایي کثر الموت فی المال کثر الموت فی المال ګور کله کله د ما سارو د حیواناتو مرضونه راځي وایي د میخو باندې یو مرض راځي ګوټه ورته وایي څه ورته وایي ګوټه دا مړی وپړسېږي دننه پکې یو دانه غوندې شکل راښکاره په ډېر قسمت کې بچ کېږي ګینې مړه کېږي او په دې غواګانو باندې یو بیماري طبق ورته وایي څه ورته وایي طبق ورته ویلی کېږي خبې شلیش او د خولې نه لاړې ځي او خوراک نه شي کولی خیال کې م راځي او په دې ګړو بیزو باندې یو بیماري هغې امیدې ورته وایي څه ورته وایي امیدې بس مرګو پکې شروع شي نو ملا راشي وایي دا دغه دم کا دغه چې امیدې راغلی ده ته به وایي امیدې د سړي نوم دی امیدې موږ ته خو یې پته او یا وایي ګوټه یاره چې ګوټه مرض خور دی او دغه دا دم کا دم به کوم دا خدای به خیر کړي لال دې کو د پتون دې ما نه راوړه نه راوړي پتون دې نه راوړي ارامیان خو صرف تش د موت را باندې کوي یو انیزم نه راکوي پوه شوې او شکرانه نه راکوي خدای هم راکوم شکرانه خو راکوئ که نه ګندې ګاډي کې به مېرمنبغې کې خو تېل مچول غواړي که نه هغه تاسو یو انیز نه راکوئ او دغه دی دا وایي دا طبق ګډ دی ډېر زیات صحیح طبق ګډ دی او دا فکر او دا غم ورسره وي او د ډاکټر نه علاج کوي نو دغې کې وجه باندې بیا کثرت د موت راشي موت المالو زیادت د
دغه د مشتق منه د اصل فعل دی په افراد د فاعل کې لکه موت المال کسر الموت فی المال وللتعدیه او کله کله مستعملی کې د تعدیت لپاره تعدیت معنا مخکې تا وکړه چې تجاوز ته ویل کېږي او د خپل حد نه اورېدلو ته ویل کېږي او د دلته چې معنا کله بدا کې چې ګرځېدل د فاعل د بعد حق معنا د فعله خو باب افعال د توسیع شي ګرځېدل د فاعل د باب تفعیل دي د باب فاعل د اصل فعل دي مفعول د پاره د باب تفعیل په لفظ کې او مفعول د پاره د جعل په معنا کې لکه فرحته کې د تو فاعل دی هو مفعول دی د دې مجرد فرح دی نو د فرح معنا فرح زیدون وایا دا زید مثال په تور ما دا فاعل دی د فرح د پاره الته هو دی کنه دا مثال په تور ما په دی وچو هغه فاعل مې ولا راخاره نو فرحته زیدن به ویل تا کنه په باب تفعیل کې به فرحت زیدن وي نو د فرح زیدن دا فاعل چې د اصل فعل دی دا به مفعول شي د پاره د باب تفعیل په لفظ کې او مفعول بشي د پاره د جعل په معنا کې لکه څنګه چې باب افعال متضمن معنا د جعل لره دا رنګي باب تفعیل متضمن دی معنا د جعل لره نو د فرح زیدن بجوړ شي فرحت زیدن فرح زیدن زید خوشاله شه په خپل د صاحب نه خوشاله خو هغه عمل چې کوم دی په تنبیه باندې سوارلس بجاو کړی وي نو ما ورته غزل چې غزل مې وته ویل نه ښه سره خوشاله شي چې لکه مولا خدای بل نه وي وایي چې مطلب باندې فرحت زیدن اګه نور سره دا غلی اوس چولې را رواني څه چولې را رواني دي لوبیا پوښوي سواتیانو ته شو پړوي پداسوي شوپړ ورته وي او دا څوک ته کولت وي څوک ورته کولت وي څوک ته لوبیا وي او ډېر نمونه دي څوک ته کورخي وي څوک کلوله موته وي ورېګاته او کلوله موته دا چې کوم دی د 100 نمونه دي ګورې ښه مونږ یې څه فرحت زیدن زید می خوشاله که او یا دا معنا در جعل ته وګرځوا چې جعل تو زیدن فرحا جعل تو زیدن زید می خوشاله که ومنه فسقته بعض دغه خاصیاتونه یو نسبت ته چې فعل دغه چایته نسبت ویل کیږي خاصیت ته چې څه ته وي نسبت فسقته نسبت کول د فاعل د باب تفعیل دی مفعول خپل ته مشتق منه د اصل فعل یعنی منصوب کول خیال کړه نسبت کول د فاعل د باب تفعیل دی مفعول خپل ته د مشتق منه د اصل فعل یعنی دا فاعل لګي او مفعول ته مشتق منه د اصل فعل منصوب کی لکه فسقت زیدن ان سبت الفسق الى زید زید تنی دا فسق منصوب کو یعنی بالعکس کا یہی سکا بالعکس کا نسبت کول دا فاعل دا مفعول به خپل دی مشتق منه دا اصل فعل دا دسی بوبی چه نسبتو زیدن الى الفسق پختو کی معنی کم زید تا فسق منصوب کو دا دی معنی دادا چه سویرته فاسقا خبر کوئی شو یا قلتو له فاسقا ماذا تفاسق ہوئی او کناسی میں ہوئی چه دا فسق دی زید تا منصوب کو فسق دی زید تا منصوب کو نو بیام دا کمانا دا چه آگه تا فاسق ہوئی اورا فاسق گویم نو کدا مانا دی دسی اکرا چه نسبت کول دا فاعل دا باب تفعیل دی دا مشتق منه دا اصل فعل مفعول به خپلتا نو تاو لگی دی دا فسق دی مفعول به تا منصوب کو اومی دا کمانا اشتا چه اورا فاسق گویم اگر دا فاسق ہوئی او یعنی خبر بالعکس کا دا فسق دی روا نغست دا مفعول دی روا غست دا دی فسق تا منصوب کو دا دی فسق تا منصوب کو وانا قول بدائی چه دا فسق روا اخلی او دا دی مفعول به تا منصوب کی پر یہ خبر پوچھوی فسق روالی
داسې وویل چې فسقت یعنی نسبت الفسق الیه تعبیر به څه وکړي نسبت الفسق الیه اصلي ته مې فسق منسوب کړ نو دې معنا بدای چې هغه ته مې فاسق وي ولی سلب یو د سلب د پاره برازي د نفي کولو د پاره سائل کولو د پاره دایبل خاصیت دی نو جلت البعیر وقررته جلت البعیر زائل کول یا لر کول د فاعل د باب تفعیل دي د مفعول بلنا مشتق منه د اصل فعل جلت البعیر زائل کول د فاعل د باب تفعیل دي د مفعول خپلنا مشتق منه د اصل فعل لکه جلت جلد جل تجرید باب تفعیل دی توي فاعل دی البعیر مفعول به ده او د جلد مجرد جلد کلمه دا مجرد ګوره مستعملی او کلمه مستعمل نه تابع او جامد لفظ راغستی او داغه نه ودی چې کوم نه باب تفعیل او باب افعال او باب تفاعل وغيرها جوړ کړی ښا نو د جلد البعیر معنا دا شو ازلت الجلد عن البعیر ازلت الجلد د دې اوخنمي سرمنوخ کړه ازاله د جلد څه شی دی سرمنوخ کړی کا او لایق بل خاصه طریقه لا وقرته دا د قران نه جوړ دی قران کونه یو حیوان دی ښا دا د کټمل د تروز وی دی کټمل پیژنې که کټمل نه پیژنې منګړ پیژنې دواړه پیژنې په خبره باندې پوه شوې دا کټمل په دې مولا پورې نښتې خیال کې مرادي په کټ کې سملې نو بعضې سړي وینه داسې وي خو چې دی په کټ کې کینې نو بیا واپس کړو که لکه ولې څه چلو شو یاره کټمل دي پکې کافر بچي سره ریموټ کنټرول سیسټم دی که څه پته نه لګي خو د کېناستو سره چې کوم دی هغه بل ځای کې دلته کې چې کوم دی دی په کټ کې نشي کېناست او باندې سره په کټ کې لګړي راغړي څه ته نه وي خبره پوه شوې اوس زه دې نه خبرې کوم چې کټمل څنګه او پکې کټ کې شته او کې نشته کټ کې شته او کې نشته دی زما مور دې الله پاک طریق رحمت کی چې زراله مکورته اوس هغه زما کټ نشته نو ما ته وی چې مور زما کټ خو دې نشته تاسو کټ څه وی چې دا بارم ټول راوخی دی نه مې وای دا مول راوخی وی کټ مالو پکې نو ما زما په دې کې خو نه وی خو دې به خو نه باستا په دې کې د ټولو نړیو و چې دا زم ورکو ویلا دې لازم کته کته ورشو و ټول وینې ته اوس کړه ما نشي دا ما ته خاطر نه خو چې دې چا کولګي په کله به مړ نو ما ته وی دا وړي مې لازم کرامت ته کړه هغه وی ته یې کړه یا کمره ما دا د ما کرامت ته کړه ما دا کړی وی وی دا دم څنګه مې نه کنه لا چې چا کرامت یې هغه د سنوي دا د وینې فرق دی ها بعضې وینه ترخی بعضې وینه ترخی دا فلپیانان او دا چاینا والا خلک نه دوی دا ماران خوري او دا لړمانان خوري چې څه مرداري ده نو هغه یې خوري هغې ته لږ مار لړم څه نه وي د چاینا والا کار کوو په پیشان کې سړک یې جوړو نو په دې کې مار روانو ته ورمنډه پیسه مار روان چې راوینې د پینټ د پتلون په دې جیب کې ورکړو زه پې راغ لکه د خر بچي داسې یو ساعت پس کار یې کوو چې لږ پکې سا یې واخیسته مال یې راوکړ دا ساړي ته وخوړو نور ته بیا څه بیا یې کېښود بله لوړی بیا ته بل وخت کول منګکان خوري ژوندي پخې یې نه کنه د خدای بنده غوړ منګه خولې ته وایي کپک لوپک په ایمان که ته ټانګون داسې خوړی شي دا قلم در آنچه گوید دید گوید دا د بکواس خبرې نه دا ما په خپلو سترګو لیدلي تور سپی اوهو چې دی تور سپي ته کوم خوشحالېږي پته نه لګي تور سپي کې به څه خاصیت او دا څه کوي دا غونډې ته چې سره د مالها و ما علیها پوه شوې او دا بیا ورته ناست دي او خو یې خدای له دې څخه ورک کړه مولا نو هغه ته نه کټمل څه وایي نه ورته لړم څه وایي نه ورته مار څه وایي نه ورته لټکه څه وایي هېڅ شی ورته څه نه وایي هغې وجه دا ده چې هغه ټول په خپله زهر دی خو که دغه ملا د باندې چپ ولګو جګړه وساتي کولی شي
که چا کې د باندې ولګم نو ټیک مړ کوي ځکه چې هغه دغه دا ټول سهار دي په خپله هغه زهر تا ته منتقل کېږي ښه خیال کې به خبر راشي نو قرآن پورې خبره مې درته کوله کونې ته ویلی کېږي دا کونه دا د دې څاروو په دې غولانس پېژنې د څاروو په غولانس پورې د غویانو نه د غواګانو د میخو په غولانس پورې کلک نښتې د دې دا خپې چې کوم وي که نه دی کې دا داسې کونټي شان دي نو دا یې داسې ورچولي لکه دا داسې دا یې غوښې ته ورچولي دې سرمن ته ورننوتي پکې نو دې ته بوډۍ کېږي او د ځان سره په خوا کې په لوښي کې سکروټې ایښودلي څه یې ایښودلي نو هغې نه ناشوکۍ په دې سکروټ وي مطلب پوه شوې نو ما پې بیا بیان وکړه چې په سکروټ وي مه وژنئ دا ګناه ده په سکروټو باندې عذاب په اور عذاب ورکول چې کوم دی د الله خاصیت دی خبر ته به اوس اعتراض کوې چې علي رضي الله عنه کړ نو هغې نه به قلار شي هغې نه به قلار شي شاز به خصوصیت به څه به څه به ډېرې خبرې نبي علیه الصلاة وسلام یې قبلې ته مه مخ کوئ واړه بول چې کوئ په خپلې مخ کوو په خپلې خصوصیت و که نه یاره افضلیت د نبی علیه السلام د کعبې مبارکې نه دی که نه نو د دې وجې نه قرآن دوست د دې معنا وکړه زایله کول د فاعل د باب تفعیل دي مفعول خپل لره دا مزایده زایله کول د فاعل د باب تفعیل د مفعول خپل نه مشتق منه د اصل فعل لکه قررته ازلت القرآن عنه دا عنه کوي په دې باندې سنډا کې دی میخه کې دی خبره پوه شئ داسې وویل قررت البقره ازلت القرآن عن البقره د غوا نه مې د غوا د غولانځې نه مې دا قرآن کونه دا را لر که دا ډېر خراب مرض دی ښه دا څاروی ته ترقي وده نشي کولی وبمعنى فعل نحو زدته وزينته فمعنى د فعل به راځي لکه زدته زید زال يزال سوالا انت مصدر راغلی دی او زدته زید یزین تزیین باب تفعیل راغلی دی خاصیت ته خاصیت د موافقت ویل کېږي مستعملېدل د باب تفعیل دی په معنا د مجردو باندې مستعملېدل د باب زوال او تزیین یوه معنا زوال او تزیین دا یوه معنا ده